دا ملګری تپوس کوي چې د سحر په موس کې د قران کریم ختم کول د دې شرعي حیثیت څه دی د صحابه کرامو نه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او غیره ثابت دی او که ثابت نه دی. نو جواب دا دی چې د سحر موس کې خوبه امام خامخا قرائت د قران پاک کوي. نو کچری یو امام حافظ قران وی او هغه پکې د قران پاک د سر نه شروع کی او په مناسب مقدار باندې هغه تلاوت کوي. انو اگر چې دا ختم مسنون نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه کړي خو لیکن ناروا او ناجائز نه دی ځکه چې د قران پاک تلاوت ته نو په یو خاص ترتیب باندې شروع شي داس اول نه نو چې کوم حافظ قران د نغتم فائدہ کیږي قران پاک داغه مضبوط رواني حفظ مضبوطی او شاته مقتدیان دي نو پاغي کې دی چې داسې خلقي چې هغه قران پاک نه لسته او هغه ختم داغیم الله تعالی پوره کی نو جائز دی یو خکار دی البته لازم ګڼل ندی پکار داسیم ندی پکار چې مقتدیان ولګي امام باندې زور لګي چې موږ ته خامخا د سحر مسکی ختم کې او یا امام ولګي او هغه مقتدیان ته وي چې خامخا به ختم کو نو لازم ګڼل ندی پکار او جائز کار دی اسیم قران پاک تلاوت پکېږي نو که په دغه طریقه باندې ختم وشي نو څه ګناه پکې نشته.